وہ قرآن کریم دا کوم کتاب دا قرآن کریم دا هغه کتاب دا چې الله دې طرف نازل شوی دا تنزیل من رب العالمین رب العالمین دې طرف نازل شوی دا یعنی دا سماولی کلام نه دا دا دې رب العالمین کلام دا رب العالمین دې طرف نازل شوی دا خدا حدیث شریف کی روشی حدیث کرسی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اللہ فرمائی کہ قرآن کریم لا پٹولو کی توبوت باندے دا سے فضیلت یمزا سکینہ و کرسی پٹول مخلوق باندے دا ٹولو کی توبوت باندے دا سے فضیلت حاصل دا لکا سرنگے مولا پٹول مخلوق باندے فضیلت حاصل دا یعنی اللہ خالق و باقی مخلوق ولکا سرنگے دے اللہ فضیلت دا پٹول مخلوق دا دا رنگی قرآن کریم فضیلت پٹولو کی توبوت باندے دا معمولی کتاب دا بلکہ تنزیل من رب العالمین رب العالمین دے طرف نازل شوی وچا پذریعے سر نازل شوی نزل به روح الامین روح الامین جبرائیل علیہ السلام پذریعے سر کتاب نازل شوی و پچا بہت نازل شوی علی قلبکا یا رسول اللہ ایتو پسینے باندے نازل شوی نو دے رب العالمین کلام دا جبرائیل علیہ السلام پذریعے نازل دا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے بانے نازل دا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہستی صحیح تو قرآن کریم یہ رب العالمین کا کلام ہے جو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے جو کہ امام الملائکہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سینی مبارک پر یہ قرآن نازل ہوئی ہے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی موجود نہ ہوتی تو ہمیں قرآن بھی نہیں مل سکتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو قرآن جب پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ قرآن کا یہ بوجھ برداشت نہ کر سکتے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ قرآن ہم تک پہنچایا پھر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے قرآن اتنا وسیع کلام ہے کہ اس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے اور روایات میں آتا ہے جب آپ علیہ السلام سواری پر سوار ہوتے اور وہی اور قرآن کا نزول شروع ہو جاتا تو اونٹنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاتی سواری اپنی جگہ پر بیٹھ جاتی اس قرآن کی بوجھ کی وجہ سے اور غالباً حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی میری پنڈلی کے اوپر پڑی ہوئی تھی اور اس دوران قرآن کا نزول شروع ہوا تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ وہی کی بوجھ کی وجہ سے میری پنڈلی وہ چور چور ہو گئی تو ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پہاڑوں کے اندر یہ طاقت اور طاقت نہیں کہ قرآن کو اٹھا سکے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 8 اور 10 اور 12 سال کا بچہ اس قرآن کو کس طرح اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے 8 10 12 سال کی بچی کس طرح اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتی ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کیونکہ اللہ کا کلام وہ جلالی کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ وہ جلالی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ جمالی ہے اللہ کی ذات جلالی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جمالی ہے اس کی مثال قاری طیب صاحب کچھ یوں سمجھاتی ہیں کہ جیسے ایک سورج ہے سورج کی روشنی ہے تو سورج کو دیکھنا وہ مشکل ہے آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے اور ایک چاند ہے چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے چاند کی روشنی وہ سورج سے مستفاد ہے وہ سورج سے روشنی حاصل کرتی ہے لیکن
سورج کی یہی روشنی جب چاند پر پڑتی ہے تو سورج کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہی روشنی جب چاند پر پڑتی ہے تو پھر چاند کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے اور اس کے روشنی میں پھر بیٹھنے میں مزہ آتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ جلالی کلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالی سینے پر نازل ہوا تو پھر اس امت کو یہ کلام وہاں سے ملا ہے، اور پھر اس امت میں اس سینے کی برکت کی وجہ سے جمال آیا ہے اس کلام کے اندر، تو اس وجہ سے امت پھر اس کو حفظ بھی کر لیتی ہے اور اس کو محفوظ بھی کر لیتی ہے۔ اور ہماری یہ دعا بھی ہے کہ حمزہ نے جو 5 سال یہ قرآن پڑھا ہے، تو جو کہ حفظ کے اندر وہ ایک بار تو نہیں پڑھا جاتا، ہزاروں بار قرآن کو پڑھا جاتا ہے، تو ہم اللہ سے یہ سوال کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ اس گاؤں کے اور اس علاقے کے جتنے بھی مشران ہیں، جتنے ہمارے بزرگ ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، خصوصاً ان کے دادا جو ہیں اور ان کے چچا جو ابھی 3-4 مہینے پہلے فوت ہوئے ہیں، شہزاد، اسی طرح ان کی جو دادی ہے اور دوسرے جو اس گاؤں کے مشران اور بزرگ ہستیاں فوت ہو چکی ہیں، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو جو بار بار اس نے پڑھا ہے، حفظ کیا ہے، اس کا ثواب ان تک ایصال کرے اور ان کا ثواب ان تک پہنچائے، اور اس قرآن کی برکت کی وجہ سے اور اس کی تلاوت اور حفظ کی وجہ سے یہاں کے جو بزرگ اور مشران ہستیاں ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، تو اس قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ ان کی قبر کو منور کرے اور ان کی بخشش اور مغفرت نصیب فرمائے۔ تو چونکہ میں نے تعارف میں آپ لوگوں سے فرمایا کہ آج کا پروگرام یہ حمزہ جو زاہد کا بیٹا ہے اس کے حفظ کے حوالے سے منعقد ہوا ہے، تو اب میں باقاعدہ اپنے اس پروگرام کا آغاز وہ قرآن کریم کی تلاوت سے شروع کروں گا، اور تلاوت سے پہلے ایک شعر پڑھوں گا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، محمد پر جو اترا تھا وہی قرآن باقی ہے۔ اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا جناب عمر فاروق صاحب کو، وہ پہلے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد نعت پڑھیں گے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں جناب عمر فاروق صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تذكرة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن Milu baca. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى صدق الله العظيم. يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى تذكرة ما أنزلنا عليك. چلو ٹھیک. الحمد لله أفزرها. الحمد لله رب العالمين رشما جوړو. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في مقام آخر فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحمد لله رب العالمين. ټول ملګري شوق سره درود شریف ای اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیه. قابل قدر محترم و معزز و مسلمانان ورونو، یقینا دا مجلس ډیر زیات د سعادت و قابل قدر ده په دې حیثیت سره چې دا د یو طالب علم د ختم قرآن د حفظ قرآن په عنوان سره منعقد شوی ده. محترمو دغه حفظ قرآن که یوه طرف له د طالب علم و د ده د کور د خلکو دپاره باعث و سبب د فضیلت ده و د اجر و د ثواب ده، نو بل طرف له د مو د حاضر مجمع چې څومره ده هغه د دې د برکاتو نه محرومه نه ده، بلکې تمام شرکا په دې سعادت کې چې کوم د شریک. محترمو قرآن کریم دی الله جل جلاله دا یو ډیر عظیم الشان کتاب د اجر او ثواب هغه خو یوه طرف له حضرت معاذ جهني رضی الله عنه دا یو حدیث که مو تاسو مخې له کېدو په دې کې غور و فکر و نو په دې کې چې کوم دا لوی فضایل را جمع کړي. معاذ جهني رضی الله عنه فرمایي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس التي في بيوتكم فما ظنكم بالذي عمل به. هغه صاحب قرآن چې قرآن مجید حفظ یاد قرآن مجید ولوستلو بیا په هغې عمل وکړو نو د والدینو له به د قیامت په ورځې داسې یو تاج ور په سر کړی شي چې د هغې رڼا به د سترګې د رڼا نه زیاته وي. هغه سترګه چې هغه یې تاسو په کورونو کې راخیږي. بیا حضور علیه السلام فرمایي فما ظنکم بالذي عمل به، نو تاسو څه ګمان ده د هغې حافظ په باره کې چې قرآن کریم یې حفظ کړه او بیا په دې قرآن کریم باندې هغه عمل کوي. عزتمندو یقینا د طالب علم د والدینو د کور خاندان و د کلي لپاره دا ډېره لویه چې کومه د خوشحالي او د مبارکۍ خبره ده. وایي د اجر او بدله به د الله جل جلاله د طرف نه دوله ورکولی شي. محترمو عزتمندو، ما تاسو په مخ کې یو آیت تلاوت کړه. د آیت کې الله جل شانه فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله جل شانه ډېر په تاکید سره او ډېر محکم و مضبوط انداز سره فرمایي چې یقینا خامخا دا قرآن کریم مو نازل کړه او مو خامخا د دې حفاظت کوونکي. رب کائنات جل جلاله د قرآن کریم د حفاظت وعده اخیستې ده. بل طرف له محترمو مخکې چې څومره امتونه تیر شوي دي او څومره آسماني کتابونه نازل شوي دي د هغې د حفاظت باره کې الله جل شانه فرمایي بما استحفظوا من کتاب الله، په سبب د دې چې د هغې خلکو نه د الله د کتاب د حفاظت مطالبه کړه شوې. تورات، زبور، انجیل دغسې چې کوم د آسماني صحیفې د هغې د حفاظت وعده الله جل شانو په خپله نه ده اخیستې، بلکې د هغې د حفاظت مطالبه الله جل شانه د امتونو نه اخیستې ده چې تاسو به د الله د کتاب حفاظت کوو. کله چې د الله تعالی د هغې آسماني کتابونو د حفاظت مطالبه د امتونو نه وشو نو امتونو چې کوم دغه کتابونه په خپل اصلي شکل کې پرې نه خو بلکې هغې کې تحریف وکړه او هغه چې کوم د بدل کړو. یو انجیل چې دا موجوده حالاتو کې دا په څلور اناجیل چې کوم د دنیا کې راځي، څلور انجیله په دې دنیا کې چلیږي. یو مورخ لیکلی دی انجیل په تاریخ باندې چې عیسائی دنیا چې کومه پر خبره باندې متفق شو چېرې په دې وخت کې د موسی انجیل چې دی نو د انجیل سل قسمه دا چلیږي. او دا خو د عالم اسلام لپاره یو لوی اعتراض ده، د عالم اسلام لپاره یو لوی اعتراض ده چېرې که انجیل حق وي نو هغه به یو وي، حالانکه انجیل په دنیا کې چې کومه په سل قسمه موجود. مورخ لیکي چې د اعتراض ختمولو لپاره د عیسایانو دنیا چې کوم ده د عیسایانو چې کوم سربراهان دي دا راجمع شو. چېرې د خبرې فکر وکړو نو هغوی چې کوم ده داسې یوه ځای کې اجتماع مقرر کړه
ویننه کمرې کې د غسل انجیل چې دی دای کیو هغه کمرې کې اناجیل لپاره یو لوی میز ولګاو او د اصل انجیل په هغه میز باندې کېښو او دا د عیسایانو یو لوی وپت شکل دا چې کوم دا په هغه ځای کې په سجدې کې پرېوت او د الله جل شانه په مخ کې په ژړا او په زارې باندې شروع شو دې خبرې سوال کوي چې الله په دې سلو انجیلونو کې کوم انجیل چې تا په نس باندې حق وي هغه په دې میز باندې باقی پرېږدي او دا بقایا اناجیل چې کومه د په ځمکې باندې وغورځوي ټول شپه چې کله د سوالو زاری وکړه دا مورخ لیکي چې کله د هغې کمرې دروازه کولاو اوس هغه کمرې کې دننه ګوري چې صرف څلور انجیله په هغه میز باندې پاتې دي او بقایا چې کوم د 96 اناجیل هغه لاندې په ځمکې غورځېدلي د عیسایانو دغې جرګې او د وفد په دې باندې اتفاق وکړه چې موږ پر عمل صرف په دې څلور انجیلو په کار ده بعد هغه څلور اناجیل د الله دې طرف نه دي او دا بقایا چې کوم دا منګړت و د ځان نه جوړ کړی شوي اوس دا مورخ چې کله د واقعه لیکي د تاریخ لیکي حالانکه دا په خپله عیسایي ده آخره کې دا د خپل د تاریخي واقعې پس منظر هغه ریزلټ و نتیجه وباسي نو دا مورخ لیکي چې زه د عیسایانو د دې وفد نه پوښتنه چې کله تاسو د ننه کمرې کې د سل اناجیل کېښو په میز باندې او بیا د هغې کمرې تاسو تالا ولګوله نو زه دې خبرې پوښتنه کوم چې د هغې تالې چابي د چا سره وه د هغې تالې چابي چې د کوم عیسایي سره وه دا ټول چې کوم دا د هغه ګډبډ و او دا د دو د سوال د الله په نزد منظورې څه دلیل و علامت نه و بلکې هغه په خپله څلور انجیله پرېښي دي او بقایا چې کوم دا غورځولي دي نو عزتمندو خبرې غرض مې دا و چې دنیا کې څومره خلقونه الله جل شانه د آسماني کتاب مطالبه د حفاظت کړې وه هغې خلکو د هغې کتاب حفاظت ونه کړه شو بلکې ضایع الله جل شانه د قرآن کریم باره کې فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون الله فرمایي موږ به ضرور د دې کتاب حفاظت اوس د دې کتاب حفاظت د هغې ولویه معجزه یو کم عمره طالب علم به وي او هغه ولګي ټول قرآن کریم په سینې کې محفوظ کړي دا د الله جل شانه د دې کتاب چې کوم دی واضحه معجزه ده ابوالحسن خرقاني رحمه الله د خرقان یو لوی عالم و بزرګ در شوی هغه په حالاتو کې راسي چې وپیرا د قرآن د ختم په عنوان سره جلسه منعقد ده او په هغه جلسې کې لوی لوی علما راغلي نو په دې کې چې کوم یو مقرر سټیج لا راغله هغه سر باندې چې کوم د سنت مطابق پټکې لاس کې چې کوم د همسا لباس د سنت مطابق کله چې هغه تقریر د پاره ودرېده ابوالحسن خرقاني رحمه الله د هغه په زړه باندې نظر فراست واچو نو دا په دې باندې پوه شو چې د سړي په زړه کې د کوپر هغه تورې تیارې دي زړه چې کوم د کوپر نه ډک او چونکې د الله والا خلق پرده چې په خلق ابوالحسن خرقاني رحمه الله فراست غلط نه و هغه مقرر تقریر ډېر عجیب انداز سره و غرض دا چې هغه جلسه چې کوم د برخاش و ختمه شو بیا دغسې کوم د سالانه جلسه منعقد شوه هماغه مقرر چې پروسه کال د هغه په زړه کې د کفر تیارې وي هغه جلسې له راغلی ده او په دې جلسې کې چې کوم د تقریر کوي وایي تقریر په دوران کې ابوالحسن خرقاني رحمه الله د زړه د فراست نظیر چې د په زړه باندې اچوي نو زړه چې کوم د ایمان د انواراتو نه ډک سړی چې کوم مخلص مؤمن ده کله چې جلسه ختمه شوه ابوالحسن خرقاني رحمه الله د لوی راغله او د ده نه پوښتنه کوي چې پروسه کال ما خپل نظر فراست سره اتا په د زړه کې د کفر تیارې لیدلې او سږکال اتا زړه د ایمان د انواراتو نه ډک دې سبب وجه څه ده هغه عالم هغې ته یایي چې دا خبره به زه تاله تفصیل سره وکړم یوه طرف له کېناست او بیا یې ته چې کوم د خپل پس منظر بیان کړم چې اصل کې خبره دا وه چې ما د مذهبي آسماني کتابونو چې کوم د تحقیق شروع ټوله نه اول چې کوم د ما د تورات تحقیق کوو نو ما داسې وکړې چې تورات مې په خپلو ګوتو سره ولیکه خپل لاس سره مې چې کوم د تورات یوه نسخه ولیکله و د تورات په هغه نسخې کې د ځان نه مې مختلف خبرې داخلې کړې د الله د طرف نه چې څه وو هغې کې مې ټولې چې کوم د تحریف وکړه او بیا هغه خپل لیکلی شوی تورات د یهودو علماو له مې ویرړه
هغه یهودو چې کله د تورات نسخه ولیده او مال چې کوم دا ډېر داد او ډېر انعام راکړه په دې خبرې چې یقینا تا د تورات یو ډېر لوی خدمت وکړه حالانکه هغه تورات د مخفل لیکل شوی نو زه په دې خبرې باندې پوه شوم چې کوم تورات رب کائنات جل جلاله نازل کړی و هغه تورات خلکو چې کوم د پریښې نه ده بلکې په هغې کې تحریف کړی بیا دغسې ولګېد انجیل مې د ځان نه ولیک او په هغې کې مختلف خبرې مې د ځان د طرف نه ولیکلې و هغه مې د عیسایانو علماو له یوړه عیسایانو چې کله هغه انجیل ولیده نو هغو ماله چې کوم دا ډېر لوی شاباس راکړه په دې خبرې چې یقینا تا د انجیل ډېر لوی خدمت وکړه حالانکه هغه انجیل مې ټول غلط لیکلی و نو زه په دې خبرې ورسېدم چې د الله د طرف نه کوم نازل شوی انجیل و انسانانو هغه انجیل چې کومه په خپل ځای نه ده پرېښی بیا د هغې نه بعد ولګېدم قرآن کریم نسخه مې ولیکه او د قرآن مجید په دې نسخې کې د خپل طرف نه په هر صورت کې د کلمې غلطي مې ولیکله د ځان د طرف کلمې مې ته غلطې کړې حرکات مې ته غلط کړو حروف مې چې کوم د هغه غلط ولیکلو دا ټول قرآن مجید د ما د خپل ځان طرف نه لیکلی شوی چې و دا د مسلمانانو یوه مدرسې له مې یوړه هغې مدرسې کې د علماء کرامو یو جماعت یوه ډله ناسته و هغو له مې دغه خپل لیکلی شوی قرآن مجید مخې له کړو چې تاسو دې باندې نظرستاني وکړو دا وګورو چې په دې کې څه غلطي خو به نه وي په ځای د دې چې د علماو هغې جماعت لیدلی وی هغو د مدرسې نه یو کم عمره طالب علم د 15 یا د 20 کالو یو طالب علم راغوښت او د هغه په مخ کې راخیل کې هغه قرآن مجید کېښود او ما له وی چې ته د طالب علم سره کښېنه دا طالب علم د تا لیکلي شوي قرآن مجید کې به تمام غلطي چې کوم د تاله وښیي زه په دې خبرې باندې ډېر حیران شوم چېرې د کم عمره طالب علم او دا به د قرآن کریم د دومره ډېرې غلطۍ چې ما لیکلي دي دا به څرنګې ښیي هغه طالب علم د سوره فاتحې نه شروع شو او ما له وی چې په سوره فاتحې کې دا حرف ته غلط لیکلی دې حرکت کې غلطي کړې د مد و شد کې غلطي کړې غرض دا چې ما لیکلی شوي قرآن کې چې څومره غلطۍ ما لیکلې وي هغه وړوکي طالب علم ایوای و غلطي چې کوم د ماله په ګوتې کړه او ټولې غلطۍ چې کوم د راوښکه دا طالب علم خپل استادانو له ورغله چې کوم د هغه مدرسین وو واغه مدرسینو له دغه قرآن مجید مخې له کړه او د طالب علم د دې قرآن مجید په باره کې دا تفسیره غولویر کړه چې دا د مو چې کوم دا قرآن نه ده بلکې دا تحریف کړه شوی ده او دا د ځان نه لیکلی شوی ده نو بعضې خبرې په ما باندې ډېر اثر وکړ او ما دا خبره په زړه کې تسلیم کړه که د ځمکې په مخ باندې آسماني کتاب محفوظ ده نو هغه صرف قرآن کریم ده بقایا آسماني کتابونه چې کوم د خلکو پرېښي نه دي محترم و عزتمندو د دې مدرسین حضراتو د محنتونو ثمرات دې طلبه کرامو چې کوم د ناستې برکات دي چې دا د الله تعالی د کتاب محافظین جوړېږي د الله د کتاب چې کوم د حفاظت کوي خو زه یوه خبره عرض کوم د الله د کتاب حفاظت ذریعه چې د چا بچی جوړ شو د دومره عظیم تجارت وکړي عزتمندو چې د هغې تجارت څه حد و انتها چې کوم دله نشته بچو سره محبت چې دا محترمو دا یوه بشري تقاضا ده په دنیا کې داسې والدین نشته که هغه مسلمانان دي که هغه غیر مسلم دي چې هغو د خپل اولاد سره چې کوم محبت نه وي خپل اولاد سره خصوصا بچپن کې محبت چې کوم دا انتهایی په زور شور او په تیزۍ سره وي جذبې سره محبت د هغې محبت چې کوم د اثرات د وي عزتمندو چې هر سړی د خپل بچي د تعمیر او د ترقي چې کوم د سوچ کوي بیا چې چا بچی چې کوم د ډاکټر جوړ شي هغه په دې باندې ډېره خوشحالي او ډېر لوی فخر کوي انجینیر جوړ شي یا چې کوم د دنیا څه بله ډګري حاصله کړي نو هغه په دې باندې ډېر زیات چې کوم مطمئن وي او هغه خوشحال وي ویلې ځکه چې د بچي سره د والد د والدې چې کوم محبت او هغه محبت کې د چې کوم مختلف خرچې پې وکړي د هغې خرچو په بدل کې دغه ماشوم چې کوم د ستر شو د بلوغ نه بعد دنه انجینیر ډاکټر چې کوم د یا بلې ډګرې والا منصب والا انسان وته نو دا والدین چې کوم د خوشحال وي چې ګوره د مو بچي چې کوم د یو ډېر لوی منصب حاصل کړه خو عزتمندو دا منصبونه علما دا نه فرمایي چې دا ناجایز دي دا منصبونه که څو حاصل کړي ډاکټري انجینري وغیره دا بالکل صحیح دي دې کې چې کوم د شرعن څوک دا نه وي چې دا ناجایز دي
و عزتمندو الله جل جلاله فرمای هو خیر مما یجمعون دې دنیا د ډیګرونه ایوالو یا ډیګري چې والدین خپل بچی له ورکوي هغه د قران کریم او د دین تعلیم ده چا چې خپل بچی له قران کریم تعلیم ورکړي قران کریم په حفظ د الله د کتاب علوم په ازدا دی والدینو په حقیقت کې د بچی سره وړي رلو یا هګړو ډیر لوی احسان یې سره او د چې کومه ډیګري ورکړه دا ډیګري به د بچی او د والدینو په دنیا کې په کار راسي او کله چې دغه مجازي سترګې پټې شي او د حقیقت سترګې کولاو شي نو د مرګ نه بعد دغه ډیګري چې د والدینو د خپل اولاد له ورکړې ده عزتمندو یقینا هغه حقیقي ژوندۍ کې به دغه ډیګري د بچی په کار هم راسي او د والدینو په کار هم راسي حضرت علی رضی الله عنه فرمایي حافظ قرآن میدان محشر کې د خپل قرآن نه داسې لاس کسان چې هغه باره کې جهنم فیصله شوي دو باره کې به دا سفارش وکړي د الله جل جلاله په مخ الله جل شانه به دا سفارش قبول کړي هغه لاس کسان چې د جهنم مستحق وو د حافظ قرآن په برکت سره به جنت کې داخل کړي شي ځکه الله فرمایي هو خیر مما یجمعون د قرآن کریم ډیګري چې ده ای دنیا د تمامو ډیګرو نه جګنه اوچاته ای صدارت د ډیګري نه اوچاته ای وزارت د ډیګري نه اوچاته عزتمند او مختصر ده چې د قرآن د ډیګري د دنیا یو شی جګنه مقابله نشي کولای دې وجنه احادیثو کې راځي ټولنه بهترینه اتیا ټولنه بهترینه ورکړه چې والدین خپل اولاد لګوي هغه د الله د دین د تعلیم او د الله د دین مطابق د تربیت پر ورکړه ورتیا دا یو ملګری خبره کوله د مشاهده خپل د مشاهده خبره کوله اجه په دې لیډی ریټینګ هسپتال کې یو ډیر لوی چې کوم د ډیګرو والا ډاکټر هغه چې کوم د وفات کېده او د هغه سر له چې کوم د پلار ناست نو دا بچی د خپل پلار لې چې په ما د ډیر مهنتونه وکړ ډیر خرچې د روانه وکړ په مختلف ملکونو په لندن و غیره کې په ما باندې چې کوم د لوی لوی تعلیمونه دی وکړ وې دې لپاره چې لوی ډاکټر دی نه جوړ شي خو پلار نن چې کوم د زی دنیا نه روان یم سم نه دی راته الله وخالو نه دی راته رسول وخالو نه خو مې الله وپېژنده نه مې رسول وپېژنده اوس د حقیقت زندگی کې به زه سوال او جواب کوم محترم عزتمندو دنیا منصبونه منې نه دي خو والدین د خپل اولاد سره ټولو نه لویه ښېګړه چې کوي هغه د دیني تعلیم ده او د ټولو نه لوی ظلم چې سره کوي هغه د دیني تعلیم نه محرومه کول هغه د دینی تعلیم نه محرومه کول نور عزتمندو دا یو حقیقت چې د والدینو د خپل اولاد سره یو انتهایی لوی شفقت او محبت مولانا ذوالفقار احمد صاحب لیکلي اجه په یو موقع باندې د 13 صدۍ کې چین کې کوم د ورتیزه زلزلہ وچاله واغه زلزلې کې تعبیرات راغورځیدو نو په دې کې د الله شان له ګوره داسې هفته بعد چې کومه سمالبا لري کولای شو باغې مالبې کې دی نه یو امور و د هغې بچی چې د هغې مور سره نږدې دواړه بېهوشه پراته وو هغه پورته کړلی شو بیا یې چې کوم د هسپتال له یوړو په هسپتال کې د هغوی علاج معالجه وشو په هوش کې راغلو د هغې ښځې دغه ګوتې چې ولیدې شوې لاس وړې ګوتې دا چې کوم دا ټولې زخمي وې په هغې کې سروي شوي وو په دې کې د هغې ښځې نه پوښتنه وشوه چې دې د ګوتو د زخمونو سبب څه ده ټول بدن چې کوم د صحیح سالم او د لاس ګوتې چې کوم د هغه زخمي شوي دي د وجه څه ده هغه ښځې ورته وي چې کله زلزله شروع شوه او دا بادي غورځېده نو د مو د پاسه دغه چا چې کوم ده داسې په سیډ باندې لاړ او مو خالي ځای کې پاتې شو نو زه د ننه چې کوم ده دغه بچی به مې سینې نه شودې ورکولې ده پې غوزاره کېده خو ما دپاره د خوړلو څکلو سوونه نو د هغې د وجې نه ما د سینې شودې چې کوم ده ختمې شو بیا کله شودې ختمې شوې د بچی جاړېده اوس هغې سره ما هېڅ چې کوم ده بله څه ذریعه و سبب نه و نو ما داسې وکړو چې دا ګوتې ما دله په دې خولې کې ورکولې او په هغې سره هم دا کلارېدنه بیا ما خپله ژبه راواخسته ځکه د ژبې سره سلوندوالی وي هغه ژبه مې بچي په خولې کې به کېښوه خو په دې باندې هم بچی غله کېده نه آخره کې ما دا سوچ وکړه چې بچی ده اوس یې دله چې کوم ده زه څه طریقه وکړم چې دا غلی شي نو ما په دې ګوتو باندې چاک ولګو
او د ګوتې سر به مې وینې کړه هغه وینه چې کوم دی بچي خولې کې به مې کېښوه نو د ما د بدن نه وینه چې کوم ده د ده معدې له به ورتله په هغې وینې به چې کوم ده دغه ماشوم غلی شو خاموش به شو د ده به ژړا چې کوم ده به ختمه شوه او په دې سره به ما له چې کوم ده سکون میلاوېد حالانکې د مور ګوته چې کوم ده زخمي کېږي او بچی چې غلی کېږي نو مور له چې کوم ده اطمینان رسي او په دې طریقې ما د لاس ګوتې چې کوم ده دا سروې کړې چې بچي خېټې له چې کوم ده څه ورسي هغې نه بعد هفته تېره شوه نور څه نه وو بزم به هوشه بیا پوه نه یم او بچی مې په دې حال کې و محترمو عزتمندو یوه مور چې د خپل بچي سره دومره مینه کړي دغسې والد د خپل بچي سره دومره مینه کړي نو اسلام موږ دا تعلیم ورکوي دا تعلیم مو تاسو له راکوي چې ټولو نظیم الشان ورکړه چې والدین خپل اولاد لګوي هغه د الله د کتاب ورکړه ده د الله د قرآن تعلیم ده د الله د دین مطابق چې کومه تربیت نن عزتمندو اسلامي دنیا د خبرې نه چې کوم ده عموما غافله ده او دا اصل کې د باطلو یو قسم سازشونه دي یقینا محترمو نن چې د کوم دور له ماډرن دور ویلی شي د کومه زندگی چې د یورپ ته ماډرن ویلی شي دا د تباهي طرف له بوونکې ده نن هغه امریکا چې هغې له سوپر طاقت ویلی شي د هغې د معاشري چې کوم ده ته پوښتنه وکړه د جرمونو سطح چې کوم ده د اسلامي ملکونو نه ډېره زیات خودکشي په هغې کې ډېرې دي دا د کوم ځای چې کوم ده ماډرن زندگی شوه مسلمان دپاره ماډرن زندگی هغه صرف او صرف د اسلام تعلیمات عزتمند اسلام د تعلیم نه هټ کر زندگی دا د انسان د تنزل ده او د غورځېدو ده خو نن بدقسمتۍ نه مسلمان خپل کتاب چې کوم ده هغه پرېښود ما تاسو په مخکې دویم آیت تلاوت کړه الله جل شانه په دې آیت کې فرمایي فاستمسک بالذي اوحي الیک اے محبوبه چې کوم قرآن ته وحي کولی شي دا قرآن ته مضبوط و کلک ونیسه علما تشریح فرمایي استمساک په عربي کې دې له ویلی کېږي چې یو شی ته په لاس ونیسې کلک و مضبوط ویسرا په هغې باندې خوله و غاښونه ولګوي عربي کې دې له استمساک ویلی کېږي الله جل شانه حضور علیه السلام نه فرمایي اے محبوبه دا قرآن کریم ښه کلک ونیسه چې دا پرې نه دی انک علی صراط مستقیم الله جل شانه تسلی مضمون ده دا تسلی ورکې محبوبه ته چې کومه په صراط مستقیم باندې قایم او دایمي دا صراط مستقیم چې دا قرآن کریم ده او ته په نیغې لارې باندې روان دي د دنیا نورې لارې چې کوم ده ته اورې دورې نه کړي د الله رسول چې کوم ده هغه معصوم و هغه چې کوم ده سردار الانبیا د عزتمندو خو موږ تاسو له دې خبرې ترغیب راکولی شي چې مسلمانانو د الله کتاب چې کوم ده تاسو پرېنړئ د الله کتاب دا چې کوم ده پرېنړئ محترمو عزتمندو ایمو د دیوبند چې کوم ده شاګرد اول او بیا چې کوم ده درجه اهتمام له رسېدونکی علامه شیخ الهند محمود الحسن دیوبندي رحمت الله علیه دا یو ډېر لوی عالم دی شوی مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله فرمایي چې دله شیخ الهند ویل دا توهین ده بلکې علامه محمود الحسن دیوبندي رحمه الله دا خو شیخ العرب والعجم د عرب او د عجم شیخ لوی عالم دا په حالاتو کې راځي چې کله انګريز د ریشمي ریمال په خبرې کې دا چې کومه ریمالټي په جیل کې قید مفتی شفیع صاحب رحمه الله فرمایي چې کله شیخ الهند رحمه الله بیا دیوبند راغله نو بیا هغې نه بعد د علماء کرامو یوه جماعت و ډله یې سره کېناسته مفتی صاحب فرمایي چې په هغه ډلې کې زم ناست او دوی خبرې وفرمایل وی فرمایلي چې د 80 سال د 80 کالو د ما تجربه وشوه او د مالټې په جیل کې مختلف مشکلات مختلف چې کوم د تکلیفونو برداشت کولو نه بعد زه په دې خبرې باندې مطمئن شوم چې د مسلمانانو د ترقي چې کوم صرف دوه سببونه مسلمان که ترقی کوي مسلمان د ترقی په دنیا کې صرف دوه اسباب دي او که دا دوه سببونه مسلمان پرېږدي نو بیا د مسلمان تنزل مسلمان غورځېدل دا چې کوم د یقیني او حتمي خبره ده نو بیا وفرمایلي چې هغه دوه سببونه چې هغې د وجې نه مسلمان به چې کوم د تنزل طرف لسي هغې کې اولینی سبب ده د الله قرآن مسلمان چې کله د الله کتاب پرېښود والعیاذ بالله د الله کتاب له چې کوم د شا کړه دې ریزې نه د مسلمان چې کوم د تنزل بیا شروع شي مسلمان به بیا مغلوب وي مسلمان به چې کوم د وال خوري
دا به د ترقي مخ چې کوم د ونه ګوري. محترم و عزتمندو، شیخ حسن جان سے رحمه الله فرمایلو یو عالم چې کوم د غالي مسلمانانو د حالاتو باره کې سوچ کوو، نو هغه عالم چې کوم د سوچ او فکر کې مستغرق ته ډوب ده، هغه د ځان سره چې الله مسلمانانو له څومره ذخیرې ورکړي، د مسلمانانو د بحري تجارتونو لیار و دروازه هغه چې کوم د عالم اسلام سره ترکی کې چې کوم د بهیر دنیال چې کوم د یورپ او دغسې د نورې دنیا سره تجارتونه و دروازه ولیار الله د بحري تجارتونو لیار هغه دیم چې کوم د عالم اسلام نه ورکړي. بیا د هغې نه بعد هغه عالم یایي چې الله مرکزي حیثیت دې عالم اسلام نه ورکړي. څومره چې د عربو ملکونو پټلې ده دا ټوله د دنیا په مرکز په منځ کې چې کوم د واقعات الله عالم اسلام لري په دنیا په ځمکې باندې مرکزي حیثیت ورکړي او مرکزي حیثیت هغه له چې کوم د غیر شاپیر دنیا ټوله محتاج دی، بل جنگي لحاظ سره چې کوم د هغه مقابله څوک نشي کولی. بیا عالم یې چې الله د دنیا چې کوم د ولو یا سرمایه چې هغه د پټرول او د ډیزلو ده په عربي کې ورته ذهب السیال ویلی شي، الله دغه سرمایه دی چې کوم د عالم اسلام نه ورکړي. او بیا یې چې الله د مرکزي حیثیت دی وجه نه فضایي چې څومره لیارې دي هغه اقتدار دی مسلمان نه ورکړي، ځکه چې فضایي لیارې مرکزي ملکونه بند کړي، د مرکزونو واپس کړي، د ملکونو د باطلو د یورپ وغیره په خپله سره کې همدرفت بند شي، بذات خود هغه به د تنزل طرف لس، عالم اسلام به د ترقي طرف لس. عالم دغه فکر کوي او دا فرمایي چې په دې فکر سوچ کې مې سترګې وې راغلې، زه وده شوم. کله چې زه وده شوم په دې حالت کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خوب کې راغی او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ماله فرمایي چې ته ویلې مسلمانانو په تنزل، د مسلمانانو په مغلوبتي، د مسلمانانو د غریز فریض باندې مغلوبتي باندې او کمزوري باندې خفه کېږي، دا خو مسلمانان د خپله لاسه کوي. او بیا راته وفرمایلو چې دغه ټولې دنیا کې د مسلمانان چې څومره مغلوبه کېږي د هغې بنیادي سبب دا ده چې مسلمان د الله کتاب له سپک نظرۍ کوي، مسلمان د الله کتاب له سپک نظیر کوي. زموږ دغه حکمرانان وغیره څومره سپک نظیر کوي، موږ تاسو مخکې لري دغسې چې کوم داسې وخت داسې و بجلیګر مولانا صاحب مرحوم به فرمایلو چې هلکه د مدرسې طالب علم نه چړی مړی یې او د کالج یونیورسټۍ والا له سټوډنټ یې نو چړی مړی دا د قرآن توهین نه شو، هغه به فرمایلو تاسو ته اورېدلي. نو هغه عالم ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته فرمایي چې وا وجه خدای چې مسلمانان قرآن کریم نه سپک نظیر کړي، او دویمه وجه دا ده چې د مسلمانانو که په سوره اخلاص باندې عمل راشي، عالم اسلام صرف په سوره اخلاص باندې عمل شروع وي، نو په دې دنیا کې و مسلمان غالب او اهل باطل به جګونه مغلوب شي. هغه عالم فرمایي چې کله د خوب نه پورته شو نو ما په خبره کې سوچ فکر کوو چېرې دې څه وجه کېدی شي چې ابوبکر رضی الله عنه ماله فرمایلو چې په یو سوره اخلاص باندې عمل شروع شي عالم اسلام به غالب کفر به مغلوب شي. هغه عالم فرمایي د سوره اخلاص نه مې دوه خبرې راوخلې. یوه خبره په سوره اخلاص کې دا ده واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اے مسلمانانو واپس کې چې کوم د اختلافات او جګړې ختمې کو یو موټی شو، فرقې و داسې ټوکړې ټوکړې مه جوړې. دویم په سوره اخلاص کې د الله د طرف نه ترغیب دا ده چې یو د الله تعالی د توحید عقیده چې کومه د خپله. نو علامه شیخ العرب والعجم محمود الحسن دیوبندي رحمه الله وفرمایلو چې ما د 80 ساله تجربې او د مالټې د جیل د مشکلاتو نه بعد زه په دې خبرې باندې پوه شوی یم چې د عالم اسلام د غلبې لپاره ولینې اصل و سبب هغه د الله کتاب مضبوط نیول، د هغې سره چې کوم د تعلق جوړول، او دویم سبب د مسلمانانو واپس کې د جوړ و د محبت محنت کول، د عالم اسلام په منځ کې د جوړ افتراقات و جګړې ختمولو محنت کول. او بیا چې کوم د وی فرمایلو شیخ العرب والعجم رحمه الله هغه وفرمایلو چې دغه دواړو خبرو لپاره بقایا زندگی ما چې کوم د وقف کړم، زه به د الله د کتاب محنت کوم او د مسلمانانو په منځ کې
اختلافات او جګړې چې هغه به ختمه او هغه به د اتحاد او اتفاق طرف ته روانم. اوس محترم او عزتمندو آخري خبره زده عرض کوم، ان شاء الله ټیم ډیر نه اخلو د بیان کې چې کومه دا خبره مخې له راغله چې د الله کتاب الله جل شانه حضور علیه السلام نے فرمایي واستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. قرآن کریم کلک کو مضبوط ونسا چې دا دی نیولې وي ته په نیغې لارې. او بیا مخکې فرمایي وانه لذکر لک ولقومک وسوف تسألون. مفسرین حضرات د دې معنی کې قرآن کریم اے محبوبه د تا لپاره سبب د شرف او د عزت، او قرآن کریم اتا د قوم چې مفسرین فرمایي مراد تینا ټول امت دی امت شرف او عزت هم الله تعالی قرآن کې اخر وسوف تسألون. وزر ده چې د قیامت پر ورځ به تاسو نه پوښتنه کیږي. د قیامت پر ورځ به د قرآن کریم په باره کې پوښتنه کیږي. چا چې قرآن کریم سره رابطه او تعلق مضبوط و هغه له الله جل شانه لوی درجه وزن او بدلی به ورکړي، او چا دی الله دی کتاب سره تعلق او رابطه کمزورې و هغه به چې کوم د جواب دی. یو ځای کې الله جل شانه فرمایي وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول علیہ السلام الله جل شانه له عرض وکړي یا دې ماربا ما دې امت چې کوم د قرآن کریم پریښو. علما فرمایي د قرآن الفاظ په ناظرین نه یادول، دا قرآن کریم چې کوم د پریښول، د قرآن عمل نه اختیارول، دا د قرآن کریم چې کوم د پریښول. محترم او عزتمندو قرآن کریم احادیث مبارکه او د ټول امت دا د قرآن سره چې کوم د جوړ کړی. اوس عام معاشره په ذهن کې دا ګڼي چې د قرآن کریم خدمت او مهنت خو مدرسین علما کوي، او د قرآن کریم خدمت خو به طلبه کرام کې نه. قرآن چې کومه د خدمت د ټولو په ذمه یې اخره. مولانا اشرف علي تنویر رحمه الله به طور مثال یو مسله بیانوي چې د مسلمانانو د طلبه یو مدرسه ده. په هغه مدرسې کې طلبه کرام سبق کوي. یو مسلمان تاجر ده، هغه تاجر په دې نیت باندې چې د مدرسې کې د قرآن کریم درس تدریس کیږي، تعلیم کی 10 روپۍ راواخست او د هغې مدرسې د لنګر په فنډ کې داخلې کړ. هغه 10 روپۍ باندې مثلا یوه ګله چې کوم د یوه طالب علم خولې خېټې له لاړه، او د هغې یوې ګلې نه د طالب علم په بدن کې وینه پیدا وشوه. دغه وینه څو پورې چې د طالب علم په بدن کې چلیږي او دا طالب علم څومره اعمال کې د قرآن پاک تلاوت کوي، هغه مسلمان که تاجر ده او که زمیندار ده او که انجینیر ده د هغه د قرآن پر خدمت کې پوره برخه او حصه هغه پکې پوره برخه او حصه. د مدرسې په بلډینګ کې یو مسلمان ده، هغه چې کوم د زمیندار تاجر د دنیا په مختلف معاشرې کې چې کوم د ګرځ او د مدرسې په بلډینګ کې د یوې خښتې تعاون یې وکړه. دې مدرسې د چت لاندې د دیوالونو پناه کې چې کوم طلبه مدرسین لګیا دي درس او تدریس کې، هغه مسلمان ورور که هغه زمیندار ده که هغه تاجر ده د کومې شعبې سره ده، هغه د الله تعالی د قرآن خدمت کې چې کومه پوره برخه او حصه ده. عزتمندو اخلاص ضرورت ده. بل طرف له د مسلمانانو په ځای کې جمع کېدل چې محض د قرآن کریم د ختم په عنوان سره دغه اجلاس منعقد و، دا هم د قرآن سره چې کوم د تعلق د محبت او د ربط دا یو دلیل ده. الله جل شانه دا پر خبرو مټول الله د پوهې او د عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البررة الكرام أجمعين وعلى أزواجه المطهرات أمهات المؤمنين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي
بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم۔ میرے انتہائی قابل عزت و احترام بزرگان دین اور میرے بھائیوں، ہمارے حضرت نے، مولانا صاحب نے مکمل تفصیل سے ساری بات آپ کے سامنے قرآن کی عظمت کی، دین اسلام کی پیش کر دی۔ میں بہت مختصر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن گزارش یہ ہے کہ اس مختصر وقت میں 10-12 منٹ 15 منٹ میں آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ ملنا ملانا تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دیجیے، مہربانی ہوگی آپ کی۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جگہ یہ بند رہنے دیں تھوڑی دیر، کوئی بات نہیں، ہوا ہے، اس کو بند کر دیں۔ مختصر کریں گے پھر دعا کریں گے۔ گرمی ایک اسٹیڈیم ہوتا ہے نا، اسٹیڈیم، وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا رات کو جب میچ ہوتا ہے تو بڑی بڑی لائٹ لگی ہوتی ہے، باقی ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے باہر، لیکن اس جگہ پر روشنی کا ایک سیلاب ہوتا ہے، فوکس ہوتا ہے، فوکس لائٹس کا۔ اس جگہ پر اللہ کی رحمتوں کا سیلاب امڑ رہا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کی خاص نگاہ ہے اس وقت ان لوگوں کے اوپر، اس بچے کے اوپر، اس بچے کے والد کے اوپر، اس بچے کے خاندان کے اوپر، اس گھرانے کے اوپر۔ کیوں کہ اس کی نسبت کس چیز سے ملی ہے؟ اللہ کے کلام سے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ جو میرے اندر سے بات نکل رہی ہے اس کو میرا کلام کہتے ہیں، یہ میرا کلام ہے، میری بات ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کے اندر سے آیا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہمارے استاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھر پارکر صحرا میں۔ تھر پارکر کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ لق و دق صحرا ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں رہتے ہیں، انتہائی غربت ہے، افلاس ہے، بارش نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ تو وہاں معلوم ہوا کہ ایک بوڑھے صاحب فوت ہو گئے، تو ان کی قبر سے خوشبو آئی، قبر کی مٹی سے خوشبو پھیلی۔ تو ان کے گھر چلے گئے تو ان کی اولاد نہیں تھی، ایک بوڑھی اماں تھی، ان کی بیوی وہ تھی گھر میں۔ تو اس سے پوچھا کہ اماں جی یہ بابا جی کیا کرتے تھے جو ان کی قبر سے اللہ تعالیٰ نے ایسے خوشبو پھیلائی ہے؟ تو بہت نیک آدمی تھے۔ تو کہنے لگی کہ پتر، سرائکی تھے، کہنے لگی پتر روز اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، نماز سیکھی تھی، ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھتا تھا لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا۔ ایک بڑا سا قرآن پاک گھر میں پڑا ہوا تھا، اس کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد آ کر گھر میں کھول کر بیٹھ جاتا تھا، اور پھر الف لام میم سے انگلی رکھتا تھا، اور ہر لفظ اور ہر لائن پر، ہر آیت پر وہ نیچے انگلی پھیرتا جاتا اور یہ الفاظ کہتا، اللہ سائیں ایوی سچے، اللہ سائیں ایوی حق کے، اللہ سائیں ایوی سچے، اللہ سائیں ایوی حق کے، ایسے قرآن ختم کرتا تھا۔
تو جب فوت ہوا تو اللہ رب العزت نے اس کی قبر سے خوشبو پھیلائی، جو اللہ اپنے ولیوں کی قبروں سے پھیلاتا ہے، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء کی قبروں سے۔ سادہ آدمی، دیہاتی آدمی، اللہ اپنے کلام والوں کو عزت دیتا ہے۔ ایک ہمارا دوست وہ کہنے لگا میں قبرستان میں جو گورکن ہے نا، گورکن سمجھتے ہیں آپ لوگ، وہ جو قبر کھودتا ہے، تو میں اس کے پاس چلا جاتا، گپ شپ لگاتا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ تم لوگ قبریں کھودتے ہو تو کبھی کبھی پرانی قبریں بھی بیچ میں آ جاتی ہیں، تو کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی لاش، میت پرانی قبر میں سے بالکل ثابت نکلی ہو؟ تو کہنے لگا کہ ایک قبر میں نے کھودی 40 سے 50 سال پرانی قبر، 40 سے 50 سال پرانی قبر جب وہ برابر ہو گئی تھی تو ہم نے جب قبر کھودی تو وہ نیچے میت بالکل تازہ میت، اس کا کفن بھی نہیں خراب ہوا تھا، بالکل جیسے ابھی کسی نے دفن کیا ہے۔ تو جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ حافظ قرآن تھا۔ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ دنیا کی زندگی مختصر ہے جی۔ آج ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آج یہ بچہ یہ بیٹھا ہوا ہے ہمارے سامنے، اس نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، یقین مانو مجھے آپ کو اس کی قدر سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مثال دیتا ہوں، اس کے والد صاحب پورے علاقے میں اعلان کرتے کہ میرے بیٹے کو 10 ارب روپے انعام ملا ہے۔ پشاور سے کوہاٹ تک لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ 10 ارب روپیہ ہو کس بات پر یار؟ 10 ارب روپیہ جا کر دیکھیں تو صحیح، 10 ارب روپیہ ملا ہے۔ 10 ارب روپیہ کیا چیز ہے اللہ کی جنت کے سامنے، آخرت کی زندگی کے سامنے، اللہ کی رضا کے سامنے کوئی چیز ہے؟ یہ تو اس وقت پتہ چلے گا نا جب موت آئے گی، آنکھیں بند ہوں گی، پھر حقیقت کی آنکھ کھلے گی۔ میرے عزیز دوستو، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وازواجہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن اہل جہنم میں سے لایا جائے گا اور ایک آدمی اہل جنت میں سے لایا جائے گا۔ یعنی ایک آدمی وہ حضور کی امت میں کہ جس کی جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور ایک آدمی وہ جس کی جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ان کو لایا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جو آدمی دنیا کے اندر ساری زندگی مشقتوں میں کاٹی، صبر میں کاٹی، فاقے کیے، لیکن اللہ کی فرما برداری پر رہا، اس آدمی کو ایک جنت کا نظارہ گزار دو، بس جنت میں لے کر نہیں جاؤ، جنت کا نظارہ ایسے سامنے سے گزار دو بس ایک لمحے کے لیے، تو اس کے سامنے سے گزاریں گے۔ پھر اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے، اس جنتی آدمی سے جس کو جنت کا نظارہ گزاریں گے، فرمائیں گے کہ هل رأیت بؤسا قط شدتا قط، کیا تو نے دنیا میں کبھی کسی پریشانی کو دیکھا، کبھی کسی مشکل کو، مصیبت کو جھیلا؟ تو وہ قسم اٹھائے گا اللہ کے سامنے، الفاظ یہ ہیں حدیث پاک کے، لا واللہ لا واللہ ما رأیت بؤسا ولا شدتا قط فی الدنیا، کہ اے میرے اللہ میں نے کبھی دنیا میں کوئی مصیبت پریشانی کا منہ تک نہیں دیکھا۔ وہ جنت کے ایک نظارے کی وجہ سے وہ اپنی ساری زندگی 50 سال 100 سال جتنی تھی وہ ساری بھول جائے گا۔ زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس دنیا کے اس پیسے کی، اس زرق برق زینت والی زندگی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ مچھر کا پر ہے۔ تو اچھا سودا کیوں نہ کریں اللہ سے، ایسا سودا کیوں نہ کریں کہ دنیا میں بھی سکون کی زندگی ملے اور مرتے ہی پروٹوکول شروع ہو جائے، قبر پکار کر کے جلدی لے آؤ اس کو میرے اندر دفن کرو، یہ دنیا میں جتنے میرے
اوپر چلتے تھے ان میں مجھے اچھا لگتا تھا، جلدی سے لے آؤ میں اس کی مہمانی کروں۔ قیامت کے دن لوگ اپنا حساب دے رہے ہوں اور یہ جنت کے درجے چڑھ رہا ہو، حافظ کے لیے حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک دوسروں کا حساب لے رہے ہوں گے، اس کو فرمائیں گے اقرا ورتقی، پڑھتا جا آیتیں اور چڑھتا جا جنت کے درجے۔ وہ سودا کیوں نہ کر لیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے؟ تو دنیا کی زندگی مختصر ہے میرے دوستو۔ پھر فرمایا کہ ایک آدمی ایسا لایا جائے گا جو جہنمی ہوگا، اس کا فیصلہ جہنم کا ہو گیا ہوگا، لیکن دنیا میں اس نے بادشاہت والی زندگی گزاری ہوگی، بادشاہت، مزے کی زندگی، نعمتوں کی زندگی۔ فرمایا جائے گا کہ اس کو جہنم کا ایک منظر دکھا دو، ایک منظر جہنم کا، بھڑکتی ہوئی آگ، لپکتے ہوئے شعلے، پیپ کی جگہ، گندگی کی جگہ، سانپ، بچھو، آگ ہی آگ۔ ایک دفعہ اس کو دکھاؤ، ایک منظر دکھائیں گے، پھر اس سے پوچھا جائے گا تو نے دنیا میں کوئی نعمت دیکھی، کوئی مزہ دیکھا، کوئی لگزوریس لائف گزاری، کوئی اچھی اچھی گاڑیاں، کوئی اچھے اچھے محلات یاد ہیں، کوئی باغات یاد ہیں، کوئی پکنک سپاٹ سوئٹزرلینڈ اور مری اور کاغان اور ناران اور جھیل سیفر، کوئی کچھ یاد ہے؟ کوئی نعمت یاد ہے؟ تو وہ بھی اللہ کی قسم اٹھا جائے گا، کہے گا اللہ واللہ، اے میرے اللہ تیری قسم، دنیا میں میں نے کوئی نعمت نہیں، نہ کھائی، نہ دیکھی، نہ کچھ کچھ۔ جہنم کی ہولناکی اس کو بلا دے گی سب کچھ۔ ایک کو جنت کی خوبصورتی، ساری مشقات، ساری تکلیفیں بجھا دے گی، اور ایک کو جہنم کی ہولناکی اور اس کی دردناکی۔ تو جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، سودا کر لو، سودا کر لو۔ آخری بات میرے عزیز دوستو، اس وقت ہمیں یہ ضرور پہچاننا پڑے گا کہ ہم کون ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد بھی ہم نے اللہ کی نافرمانی کی زندگیاں گزاری۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے باوجود ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ اپنے ظاہر میں لایا، نہ اپنے باطن میں لایا، نہ ہم نے اپنی حکومت کو حضور کی حکومت کے مطابق ڈالا۔ یہ پارلیمنٹ ہماری حضور کے طریقے کے مطابق ہے، ہمارا لباس، ہماری تجارت، بینک سود پہ چل رہے ہیں، حضور کی سنت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو سود پہ تجارت کرے گا اس کی میرے سے بھی اور میرے رسول سے بھی اعلان جنگ ہے۔ ہم نے کھلم کھلا کیا۔ یہودی نے ہمارے لیے جال پھیلائے، یہود و نصارہ نے جال پھیلائے، میڈیا پھیلایا، انگریزی دوائی پھیلائی، سمجھو، ہر چیز انہوں نے ہمارے لیے جال پھیلائے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ بینک کا نظام، انہوں نے سودی نظام پھیلا دیا۔ اب انہوں نے ہمارے ایمان کے اوپر آخری حملہ کر دیا ہے۔ اس وقت ہمارے اوپر آخری حملہ پوری دنیا میں حملہ ہوا ہے۔ اس کے بعد دجال آئے گا۔ یاد رکھو، اب موقع نہیں ہے غفلت کا، اب سستی کا موقع نہیں ہے۔ پھر مت کہنا کسی نے بتایا نہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، علماء کا کام ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ کو حقیقت کا آئینہ دکھا دیں، آپ کی مرضی عمل کرو یا نہ کرو، کل گلہ نہ کرنا۔ کرونا وائرس آپ کے ایمان چیک ہوئے ہیں، پوری دنیا میں انہوں نے ایک اٹیک کر کے انسانوں کو محصور کیا، حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں دجل، فریب۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، ادھر آپ کے علاقوں میں ماشاءاللہ دیہات ہے، ایک دوسرے کے گاؤں پتہ ہے، لوگوں کو واقفیت ہے، کوئی ایک آدمی بتائیں آپ کے عزیزوں میں سے، دوستوں میں سے، رشتہ داروں میں سے جس کی کرونا وائرس میں وفات ہو گئی ہو؟ جی کوئی ایک بھائی ہے جو جانتا ہو، خود ذاتی طور سنا نہ ہو،
پکڑ کر لے گئے، ٹیسٹ کیا، یہ جھوٹ ہے۔ خود اپنے گھر کا فرد، اپنا عزیز اقارب نہیں ہے نا، واقعات میں بھی کوئی نہیں ہے، ٹیکسلا میں بھی کوئی نہیں ہے، حسن ابدال میں بھی، کیوں جی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہے کہیں؟ لیکن آپ ٹی وی کھولو، پہلی خبر کورونا آگ کی تیزی سے پھیل رہا ہے، کورونا نے تباہی مچا دی۔ یہ کیا ہے؟ مسجدیں بند ہو گئیں، اللہ پاک نے آپ پہ جو کرم کیا ہوگا یہاں تو نہیں ہوئی ہوگی، ہمارے ہاں شہروں میں تراویح پہ پابندی، اعتکاف پہ پابندی، جماعت کی نمازوں پہ پابندی، مسجدیں سیل کر دی گئیں، کئی جگہ پہ وہ 6-6 فٹ اور 4-4 فٹ کے وہ فاصلے کرائے گئے صفوں کے دوران۔ یہ کیا ہے؟ یہ دجال کے آنے سے پہلے اس کی آخری تیاری ہو رہی ہے۔ دجال کی زیادہ عمر نہیں ہوگی، میرے پیارے نبی بتا کر گئے ہیں ہمیں سب کچھ۔ یہ تو ہماری نادانی ہے نا کہ ہم عمل نہیں کرتے۔ 14 مہینے اور 14 دن دجال کی عمر ہے ٹوٹل۔ وہ صرف اپنی ربوبیت منوانے کے لیے آئے گا، جگہ جگہ پوری دنیا میں آئے گا۔ حضور نے فرمایا ہے، حضور کی بات سچ ہے، حق ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ وہ آئے گا اور بولے گا مجھے رب مانتے ہو؟ کہے گا نہیں مانتا، بولے گا جاؤ تمہارے لیے کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، جاؤ بھوکے مرو۔ حضور نے فرمایا فَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ وَيَدْعُوهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ بِهِ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، چلا جائے گا، منہ پھیر لے گا ان سے، کہے گا مجھے رب نہیں مانتے، جاؤ بھوکے مرو۔ وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْءٌ، ان کے مال ان کے پاس نہیں ہوں گے، ان کے مال کدھر جائیں گے بڑا؟ اس کی تیاری ہو چکی ہے، آپ کی کرنسی کو ڈیجیٹل کرنے لگے ہیں، تھوڑے دن انتظار کرو میری بات کا، یہ نوٹ ختم ہو جائے گا۔ آپ کا پیسہ، محنت آپ کی، قبضہ ان کا۔ بات مانو گے ملے گا، بات نہیں مانو گے نہیں ملے گا، ختم۔ آج ہر مسلمان خوش ہے میرے پاس ٹچ موبائل ہے۔ یہ ٹچ موبائل کیا ہے؟ یہ پھندا ہے، یہ آپ جدھر بھی ہیں، یہ بند بھی ہے نا، اس کو آف کر دو تب بھی یہ آپ کا جاسوس ہے، آپ کی جاسوسی دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اینڈرائڈ سسٹم۔ تو میرے عزیز دوستو، لوٹنا پڑے گا، اسلام کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ آپ کو پتا ہے آپ کا دین کیا ہے، آپ کو پتا ہے، صرف غفلت ہے، صرف لاپرواہی ہے۔ چھوڑو لاپرواہیوں کو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے ڈاکٹروں کو انجینئروں کو دین سکھاؤ، اپنے اسکول کے بچوں کو دین سکھاؤ۔ اسلام سائنس سے منع نہیں کرتا ہے، اسلام ڈاکٹری انجینئرنگ سے منع نہیں کرتا ہے، طب نبوی تو حضور نے بتایا ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان تو مسلمانوں کے ہوئے ہیں، ابن سینا، ابو الحسن، ابن الحسن، یہ کون تھے؟ یہ سائنسدان تھے، لیکن بنیاد دین کی ہونی چاہیے، بنیاد دین کی ہونی چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ہماری ان گزارشات پر عمل کرو گے۔ اب وقت بہت کم ہے، وقت زیادہ نہیں ہے۔ آج جو کرونا وائرس سے ڈر گئے وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آیا، وہ تو وائرس ہے، وائرس تو نظر نہیں آتا، وہ ہمارے جسموں میں ہوتا ہے، ہماری ہوا میں ہوتا ہے، وائرس بیکٹیریا ہمارے پانیوں میں ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ اس سے ڈر گئے، ہاتھ ملانا چھوڑ دیا، گلے لگنا چھوڑ دیا، ماسک چڑھا لیے، سوشل ڈسٹینسنگ کرو جی، سوشل ڈسٹینسنگ کرو۔ میں سوال پوچھتا ہوں کہ اے ایمان والے، اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جب دجال آئے گا، دجال آسمان کو اشارہ کرے گا وہ بارش برسائے گا، وہ زمین کو اشارے کرے گا وہ فصلیں اگائے گی، اس کے دائیں طرف جنت اور بائیں طرف جہنم ہوگی، تو پھر اس سے کیسے اس کے خوف سے بچے گا؟ وہ تو سامنے ہوگا، وہ تو پہاڑ ہوگا، اللہ نے اس کو طاقت دی ہوگی تجھے آزمانے کے لیے۔ تو ایک جرحان دیکھے جراثیم سے اتنا ڈر گیا تو دجال سے کیسے بچ پائے گا؟ پھر تو کہے گا احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس کو سجدہ کر دیتا ہوں، اس کو رب مان لیتا ہوں، پھر تیری کامیابی ہوگی؟ بولو، اس کو رب ماننے سے کامیابی ہو جائے گی؟ پھر WHO کہے گا اس کو رب مان لو، مان لو گے؟ نہیں بولتے نہیں، مان لو گے؟ نہیں مانو گے، اس کے لیے ایمان چاہیے،
ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، یہ مجھے اور آپ کو کیوں سنایا تھا؟ اس لیے کہ تم کرونا سے ڈر جاؤ؟ بات سمجھو، دماغ سے سوچو۔ یہود و نصارہ نے اپنا پورا جال پھیلا دیا ہے، جاگو غفلت سے، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، مسجدوں کو آباد کرو، دین کی طرف آؤ، اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، بچوں کو حفظ قرآن کراؤ۔ مجھے بتا رہے تھے زاہد صاحب کہ ہمارے خاندان میں پہلا بچہ ہے جس نے حفظ کیا ہے، اور گاؤں میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے۔ کیوں بھئی آپ کے بچے نہیں ہیں؟ کیوں جی؟ میں بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں، آپ کے بھی ہیں بچے ماشاءاللہ، لاؤ ان کو بھی اس طرح لاؤ گے، ارادہ کرتے ہو؟ ہاں، پھر جب قبروں میں چلے جاؤ گے نا، ہم سب نے مر جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کی قسم، قبروں میں ان بچوں کا پڑا ہوا پیچھے پہنچے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس والدین نے اپنے بچے کو ناظرہ پڑھایا، ناظرہ، حفظ قرآن بہت بڑی بات ہے، ناظرہ پڑھایا، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس تاج کی روشنی تمہاری دنیا کی سورج کی روشنی سے زیادہ ہے۔ میرے خیال میں یہ بیان کی ہے آپ نے پشتوں میں، یہ دوسری والی تھی، سنی تھی، سمجھ آئی سب کو؟ اتنا بڑا اجر، کتنا جی لو گے، کتنا کما لو گے، کتنے گھر بنا لو گے، کتنی گاڑیاں بناؤ گے، کتنا پیسہ بناؤ گے، سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ کرو گے عمل؟ اللہ رب العزت آپ سب کی زندگیوں میں بہت برکت نصیب فرمائے، خاص طور پر اس خاندان کو اللہ تعالیٰ اور نوازے، ان کے گھروں میں، ان کے مالوں میں، ان کی صحت میں، ان کے جتنے عزیز و اقارب والدین میں سے فوت ہو گئے، بہن بھائیوں میں سے فوت ہو گئے، ان کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وصلی تعالی پر اللہ علیہ وسلم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک دو ہی بس ہو حمد باری تعالیٰ کی چنشار۔ حاضر ہیں تیرے دربار پہ ہم، حاضر ہیں تیرے دربار پہ ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار پہ ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، جن لوگوں
سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے میری آنے والی سب نسلیں، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے، تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے، اسباب ہو ان کو، اسباب ہو ان کو ایسے بم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال مدینہ دکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال مدینہ دکھا مجھ کو، ہر سال مدینہ دکھا مجھ کو، ہر سال کرو، ہر سال کرو میں طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار پہ ہم، حاضر ہے تیرے دربار پہ ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار پہ ہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ دنگ ہیں سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، دنگ ہیں سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، دنگ ہیں سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں کمر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اس کلام میں میرے نبی کے معجزات کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ چاندی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، چاندی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، وہ بھی گرتا ٹوٹ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، وہ بھی گرتا ٹوٹ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں کمر، آدھا ادھر
طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اور اس کلام کا آخری شعر کہ دشمن حرمین سن لو ہم تمہارے جسم کو، دشمن حرمین سن لو ہم تمہارے جسم کو، دشمن حرمین سن لو ہم تمہارے جسم کو، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ مولانا محمد فاروق سے انشاءاللہ دعا کریں۔ تمام حضرات متوجہ ہو جائیں، انشاءاللہ دعا کا وقت ہے، اور قبولیت دعا کے اوقات میں سے ایک جو وقت ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو تکمیل قرآن کی جو مجلس ہوتی ہے اور جو محفل ہوتی ہے وہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہوتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ ہم اللہ سے خوب دعا بھی مانگیں گے اپنے لیے، سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے لیے جو خواہشات تو اپنے دلوں میں جو اپنی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، اپنے رب سے چھپ چھپ کے مانگیں۔ یہ قبولیت کے وقت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام حضرات کی دعائیں قبول فرمائیں۔ میں بس مختصر 1-2 منٹ کے لیے اس ادارے کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جس میں اس بچے نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ الحمدللہ 1982 سن 1982 میں کراچی کے اندر ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر ہمارے اکابرین جمع ہوئے۔ حضرت مولانا مفتی جمیل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دیں، مفتی ولی حسن تونکی رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے ہمارے اکابرین وہ یہاں پر جمع ہوئے، اور انہوں نے اس ایسا وہاں پہ مشورہ کیا کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں پہ حفظ قرآن بھی ہو، عصری علوم بھی ایک جگہ پر ہوں، اور وہ بچہ حفظ کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی حاصل کرے۔ ہمارے ہاں عموماً ہوتا یہ ہے کہ عصری علوم اگر بچے نے پڑھے ہیں تو حفظ نہیں کرتا، اور اگر حفظ کرتا بھی ہے تو برائے نام حافظ ہوتا ہے، وہ کھڑا ہو کر نہ مصلی سنا سکتا ہے اور نہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ تو برائے نام حافظ بنانے کے بجائے ہمارے اکابرین نے یہ سوچا کہ ہم ایک معیاری حافظ قرآن بھی تیار کریں، حافظہ بھی تیار کریں، گھر گھر قرآن پاک کی تعلیم بھی پہنچے، جہاں پر ڈاکٹر بنے بچہ وہاں حافظ قرآن بھی ہو، جہاں سائنسدان بنے وہاں حافظ قرآن بھی ہو، انجینئر بنے تو حافظ قرآن ہو۔ اسی انداز میں جہاں جہاں جس جگہ پر بھی
جس عہدے کے اوپر بھی کوئی بھی جائے گا وہ یہاں سے پڑھ کر تو حافظ قرآن کا ایک جو خصوصیت ہے اس کے ساتھ ہوگی اور اللہ کا قرآن پڑھنے والا ہوگا۔ دنیا کے اندر قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا یہ اس ادارے کا دستور اور منشور تھا۔ الحمدللہ اللہ نے اخلاص کے ساتھ اس ادارے کی بنیاد جو رکھی گئی ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر اور گھر کے کچھ بچوں کو جمع کر کے اس کی بنیاد رکھی گئی اور تعلیم کا آغاز کیا گیا۔ الحمدللہ اللہ نے اس اخلاص کو اتنا قبول فرمایا کہ آج ملک کے طول و عرض کے اندر الحمدللہ اس ادارے کی شاخیں قائم ہیں اور پورے پاکستان کے اندر کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پر اس ادارے کی کوئی شاخ نہ ہو۔ الحمدللہ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کے پیغام کو بھی پہنچایا، اللہ نے اس ادارے کے کام کو بھی روشن فرمایا اور بلندیاں عطا فرمائی، اور الحمدللہ اس وقت الحمدللہ 85,000 سے زیادہ بچے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اور ہر سال الحمدللہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں بچے اور بچیاں الحمدللہ حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ عصری علوم بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہ اقرا کی صرف آپ کو جو کارکردگی ہے وہ بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ جو مدارس ہیں، جو دینی مراکز ہیں جو حفظ کی خدمت کر رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایسی دولت ہے جس کے سینے میں آگ جئی وہ یقیناً بہت عظمتوں والا ہوتا ہے، بہت شان والا ہوتا ہے، اور جو بھی اس قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق رکھے گا کسی بھی انداز کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو دین و دنیا دونوں کی ترقیاں نصیب فرمائیں گے۔ اور اخلاص کے ساتھ الحمدللہ اس کی بنیاد رکھی گئی۔ آج ہمارے بہت سارے اکابرین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور الحمدللہ بہت سارے سرپرستی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی کو قائم و دائم رکھے۔ یہ بچہ بھی الحمدللہ ہماری واں کینٹ کی جو شاخ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سے الحمدللہ اس نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ 2007 میں یہ شاخ قائم ہوئی اور الحمدللہ ابھی تک حفظ قرآن اور خدمت قرآن کی سعادت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم ناچیزوں کو اس بات کے لیے قبول فرمایا، خدمت قرآن کے لیے، اور الحمدللہ قرآن پاک کی جو بچے وہاں پڑھنے والے ہیں ان کی خدمت کے لیے اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت آخری دم تک نصیب فرمائے۔ اور الحمدللہ یہاں پر تقریباً 250 سے زیادہ بچے الحمدللہ اور بچیاں حفظ قرآن کی اب تک سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ یہ سعادت بزور بازو نیز ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق اور فضل ہمارے اوپر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ ہم اس مقام تک پہنچے ہیں۔ میری آپ تمام حضرات سے یہی مؤدبانہ التماس ہے، جیسے مولانا نے فرمایا کہ آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک کے لیے وقف کریں، قرآن پاک کی خدمت کے لیے، اس کے پڑھنے کے لیے وقف کریں کہ جہاں وہ مزید اور علوم حاصل کرے وہاں قرآن پاک کا علم بھی ضرور حاصل کرے، کیونکہ یہ ڈگری دنیا میں کام آئے گی، اور قرآن پاک کی جو ڈگری ہے وہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کام آئے گی، اور جہاں ساری ڈگریاں فیل ہو جائیں گی وہاں یہ ڈگری کام آئے گی۔ تو اس دن کی سعادتیں حاصل کرنے کے لیے آپ تمام حضرات کے لیے یہ زاہد بھائی نے کے توسط سے یہ پروگرام منعقد ہوا، اللہ ان کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ تو آپ حضرات کے لیے یہ پیغام چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی دولت سے بہرور فرمائیں، اور مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، جہاں جہاں دینی مراکز میں حفظ کے ترتیب قائم ہے تو وہاں وہاں اپنے بچوں کو داخل کروائیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ یہ جو دینی مراکز ہیں، مساجد ہیں، انشاءاللہ اول با حمزہ لوگوں نے تلاوت کری، آگے نفس میں دستار بندی کی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمنا منه ما جهلت وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. सबक फिर